بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نن 29 ستمبر بروز بدھ د مدینه منوره نه مخاطب یم د عمرې لپاره راغلی یم الحمدلله اوس په مدینه منوره کې یم الله پاک دې وکړي دا عمره الله قبول و مقبول کړي الله چې تاسو ته او موږ ته بار بار د حج او د عمرې سعادت نصیب کړي تاسو ته یو زبردست حاجتو صلات الحاجت وایم ډیر زبردست صلات الحاجت دی دا اسکار به وکړي چې د ماخستن مانځه نه وروسته که په کور کې که په جومات کې 2 رکعاته نفل به وکړي 2 رکعاته نفل د صلات الحاجت به وکړي چې کله نیت وتړي الحمد ووایه د هغې نه وروسته 7 پیرې به نه د آیات کرسي ووایه د الحمدلله وللضالین آمین وروسته 7 پیرې به آیات کرسي ووایه اور 7 پیرې به نه د قل هو الله احد به ووایه دا دواړه به په اولنۍ رکعت کې وایه د الحمدلله نه وروسته دویم رکعت کې د الحمدلله نه وروسته 3 پیرې به قل اعوذ برب الفلق به وایه او 3 پیرې به قل اعوذ برب الناس به وایه دا دویم رکعت کې چې کله دا 2 رکعاته نفل پوره شي سلام وګرځئ د هغې نه وروسته سجدې ته به لاړ شئ په سجدې کې به 101 یعنې یو د پاسه یو پیرې به یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یو سل یو وارې یعنې یو د پاسه سل وارې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا به ووایم د هغې نه وروسته به دعا وکړې الله ته به وژاړې چې څه مشکل دی الله بیا هغه پوره کړي ډېر زبردسته صلات الحاجت دی دا ویډیو د مدینې منورې نه جوړوم دا یو دکان ته راغلی یم دا زموږ د ملګري یو دکان دی په دې کې راغلی یم دلته وم دا ویډیو تاسو ته دا کوم چې نور ملګرو سره هم شیر کړئ الله پاک چې تاسو ته د دې ثواب درکړي الله پاک چې تاسو ته موږ ټول بار بار د حج د عمرې سعادت نصیب کړي زه به تاسو ته هم دعا کوم او تاسو به موږ ته هم دعا کوئ خصوصي دعاګانې کوئ انشاءالله زه به تاسو په دعاګانې کې یادوم تاسو موږ ته زما والد صاحب وفات شوي دي 27 تاریخ باندې ماښام نو د هغه دپاره هم خصوصي دعاګانې کوئ زه عمرې ته را روان یم چې د والد صاحب د وفات اطلاع میلاو شول د هغه دپاره خصوصي دعاګانې کوئ چې الله پاک کامل مغفرت نصیب کړي او د والدې دپاره هم دعا کوئ چې ما مور پلار دواړه د الله جنت فردوس اعلی مکان نصیب کړي الله چې کامله بخښنه وکړي ټول ته درخواست دی چې ما والدین دپاره خصوصي دعاګانې کوي هغه دواړه وفات شوله والده مې وختي وفات شوه او والد صاحب مې د عمرې ته راتلمه په 27 تاریخ په مازدیګر چې ما ته په سفر په دوران کې ما ته پته ولګېدل چې وفات شو والد صاحب د هغه دپاره هم خصوصي دعاګانې کوي او دا ویډیو ټول ملګرو سره شیر کړئ جزاک الله خیره واحسن الله جزا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین